هغه سپی دی چې لاروی سپی دی، کوسه ډب سپی دی، په لښتو کې په نالو کې په پټو کې د غر په لمن کې پروت سپی دی. لاروی سپی، کوسه ډب سپی که ښکار وکړه د لاروي د کوسه ډب سپي ښکار مردار دی. د کوسه ډب سپي ښکار د لاروي سپي ښکار. اوس حاجي صاحب توجه غواړم، سپي دواړه دي، سپي خو د پیلني سپي ښکار حلال دی او د دې لاروي سپي ښکار مردار حرام دی. جنس یو دی، ذات یو دی، سپي دواړه سپي دي، لیکن د پیلني سپي ښکار ځکه حلال شو چې سپي ته تربیت وشو، د سپي ټریننګ وشو، چې سپي ته تربیت میلاو شو، چې سپي ته ټریننګ وشو، چې سپي ته استاد میلاو شو، ښکار حلال شو. څومره خوش قسمته یې چې ستاسو بچو دپاره استادان موجود دي. سپي ته چې تربیت میلاو شو، استاد میلاو شو، ښکار یې نو ستا د بچو استادان دي. د بچو نسبت امام راغب یو عالم تیر شوی خپل کتاب المفردات کې لیکلی دي، قاب کې تحقیق کړي، قاب الف کې تحقیق جدا دي، با تا سا جیم. کله چې ماشوم حق القرآن اظهار القرآن نورانی قاعده شروع کوي، مدرسې ته جزي دی به ناظره باد کې زده کوي، ترجمه به باد کې زده کوي، علم به باد کې زده کوي، پهله به قاعده زده کوي. بولو پهله به څه زده کوي؟ نو په قاعده کې به تختی نمبر 1 المفردات به زده کوي. تختی نمبر 1 څه شی دی؟ دا ماشومان طالبان وایي تختی نمبر 1 المفردات، تختی نمبر 1 لیکلی دی ورته نه دی لیکلی ورته. تختی نمبر 1 قاعده الف نوالی یا پوری. امام راغب په دې قاب کې یو اشاره کړې ده، وی قاب کې اشاره قاب قتل اولاد. بیا وی قتل اولاد په دوه قسمه دي، وی یو قتل اولاد په زمان جاهلیت کې، یو قتل اولاد په زمان جاهلیت کې خلق به لوریانې ژوندې خښولي، بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کیا جاتا اس کو دفن کرتے. نن هغه قبرستان موجود دي. کم حضرات چې حج عمرې لتلي دي الله دې بار بار مونږ بوزي او د حج د سفر نه چې واپس راځي الله دې په خیر راورسي. عازمین حجاج د ګړې والا ټاور ته چې جي صاحب ودرېږي ته حج عمرې له لاړې او خانه کعبې ته مخکې نو ستا ښي طرف ته غټه کوبري ده، غټې کوبري سر لاندې ښکته یو مخبره ده، هغې نه بورډریلان چاردیوالي راتاو ده. خبرې دا کوم قبرستان دی؟ په دې قبرستان کې ماشومان یې ټولې په ټولې ژوندۍ ښخې کړي دي. اوس هم دا حج عمرې والا چې یو بل نه ورک شي په موبایل وی کوم ځای ولاړې؟ وی هغه د ماشومانو ادرې سره ولاړ یم، د ماشومانو مقبرې سره ولاړ یم. یو قتل اولاد په زمان جاهلیت کې او دویم قتل اولاد امام راغب فرمایي چا چې اولاد بچي د قرآن د تعلیم نه محرومه که، د حدیث د تعلیم نه محرومه که، د ایجوکیشن نه محرومه که، د تعلیم نه خپل بچي محرومه که، دینی تربیت نه محرومه که، دینی ماحول نه محرومه که، اولاد بچي د قرآن نه محرومه که. دنیا حرص د وجې، دنیا لالچ د وجې، دنیا محبت د وجې چې چا اولاد بچي د قرآن نه محرومه که، امام راغب فرمایي دام قتل اولاد کې داخل دي. چا چې بچي د قرآن نه محرومه که دا بچي یې قتل کړه. بولو او چا که د بچي نظر اونه که ستا بچي پبجي کوي، لایو لډو کوي، فری فایر کوي، اسلام د گیم نه منې کوي. اسلام د گیمونو داسې گیم جایز دي چې هغې سره ایکسرسایز کیږي، ستا نشونما کیږي، ستا ورزش کیږي. بېشک داسې گیمونه کوه، خو چې کوم سټوډنټ په موبایل کې گیم کوي دې سره ورزش کیږي؟ دې سره د ذهن جوړیږي؟ ورشه هغه په دروشخیله په سوات کې چې د ټیک ټاک علم بردار یو نوجوان یو الګ په دې ځای تماچه کېښوده او ځان یې وویشته. دا ځان ویشتل، دا خودکشي کول، په ځان تماچه کېښودل، ځان ویشتل، دا درس نه دته د مسجد نه میلاو دی، نه د مدرسې نه میلاو دی. دا درس دله نه قاري صاحب مولانا صاحب ورکړي، نه پروفیسر صاحب ټیچر صاحب. دا درس د سکول نه دی میلاو، دا درس د کالج یونیورسټۍ نه دی میلاو. دا دلته چې تماچک دی او ځان ولي دله دا درس چا ورکړي؟ وایه چا ورکړي؟ وایه چا ورکړي؟ چا ورکړي؟
تا خو ځان له نمبر جوړې کړې ورشه په پلار به دې څه تېرېږي په مور به دې څه تېرېږي لہٰذا د اولاد بچو تربیت وکړو بچي سکول ته لیږو ما له سکول ضروري دی ما له کالج ضروري دی ما له یونیورسټي ضروري ده سکول کالج ته هم لیږه ما له ډاکټر پکار دی ما له انجینیر پکار دی ما له ساینسدان پکار دی ما له پایلټ پکار دی ما له صحیح د دین محنت کوونکي جان نشین پکار دی خو دیر سره سره ما له په مسجد کې په مصلی باندې امام پکار دی قاری صاحب حافظ صاحب مولانا صاحب پکار دی اولاد بچي سکول ته ملیږه اولاد بچي ها مدرسې ته ملیږه دین هم ورته وښیه دنیا هم ورته وښیه اور چونکې قرباني حوالې سره یو جمله ذکر کوم قرباني خلک څه ته وایي قربانی مولانا سعد صاحب ہندوستان کی عیدگاہ کے بیان کو وہی پتہ ہے کہ لوگ قربانی کیسے کہتے ہیں جانور ذبح ہو رہا ہے تو قربانی ہو رہی ہے نن امت مسلمہ ساری ذبح کول ته قربانی وي ستا ټول تاریخ د قربانی نه ډک دی د جان قربانی د مال قربانی د اولاد قربانی ستا ټول وګوره پاکستان چې ما او تا ته ملو دی دا پاکستان چې ملک خدا ده د پاکستان دلته د دې په ازادۍ کې وینې پرتې دي د راشد منهاز شهید وینه پرته ده د کرنل شیرخان شهید وینه پرته ده د عزیز بټي شهید وینه پرته ده د سرور شهید وینه پرته ده اسلام دپاره پاکستان دپاره هم خلکو قربانۍ کړي دي ها صرف سارو ذبح کول ته قرباني نه وي نو یو په قربانۍ باندې ځان پوی کړو اور دوسری بات دعوت څه ته وایي دعوت نن خلک دعوت پیټ او پلیټ ته وایي چېرته دعوت نشته چې ور واچو 1,24,000 کم او بیش انبیا علیهم الصلاة والتسلیمات چې د کم دعوت او تبلیغ دپاره دنیا ته راغلي هغه دعوت او تبلیغ څوک نه پېژني خوراک ته خلک دعوت وایي دعوت نشته چې لاړ شو قاري صاحب نه کوي دعوت چې در شو دعوت نن 13-14 کې سال اندرون کې یو کال زه تبلیغ کې لاړم زومه اور موږ پلار په نیکه الحمدلله تبلیغیان یو پلار په نیکه باندې زما د نیکو 1964 کې سفر شوی په تبلیغ کې ملک دننه ملک بهر د مولانا سید خان صاحب سره او مولانا حضرتي یوسف حضرتي مولانا یوسف رحمت الله علیه سره مولانا سعد صاحب دا لوی لوی علما چې څومره د تبلیغ مشران د فضل اعمال دا کتابونه لیکلي هغه وخت نه نو 13-14 کې زه تبلیغ کې کال لاړم ما سره مفتی عمر صاحب ملتان کو کوړهټ کې زمونږ تشکیلو نه 10 بجې تعلیمي گشت کېږي کم گشت تاسو داسې نه پوهېږئ څلور میاشتې چا لګولي لږ لاس اوچت کړئ ماشاءالله ماشاءالله سی روزه چا لګولي تبلیغ کې دا خو به ټولو لګولي کنه لګولي مه کوئ دا کار جوړ نه کوئ ښه کار نه دی واحد تبلیغ داسې کار دی تبلیغ والا نه د چا نه وټ غواړي نه د چا نه نوټ غواړي نه د چا نه چانده غواړي ته بهرحال نو موږ لاړو 13-14 کې نو اوس داسې پټي دي زه مفتی عمر صاحب گشت کې لاړو اوس یو زمیندار کاکا دی رمبي ورسره دی کور په او ګوټ کوي زمین کو نرم کر رہا ما مفتی صاحب ته دعوت ورکا اما ته دعوت ورکا ما مفتی صاحب ته دعوت ورکا مفتی صاحب هغه چاچا ته وی چاچا हम मस्जिद से आए हैं और दावत की नीयत से आए हैं और आपको दावत देने आए हैं और आपको लेने आए हैं कि मुफ्ती से दा खबर हो चाचा व तो जवाब की हुई कि दावत भी कबूल है मस्जिद में भी आएंगे लेकिन ये तो बता दो दावत में क्या पकाया है मुफ्ती से खड़त वाला रुमाल पे खुल क्यों नहीं सर कि जवत दावत और तबलीग यादों में खबर पीठ और प्लेट तबाड़ोला دو چې دعوت کې زه وته چې دعوت د تبلیغ خبره کېږي تراشه د الله او د الله د رسول خبره کېږي پیټ دی نه به هر حال قرباني پیژنو او یو دا مسلې پرېږدئ کم سے کم دا ټچ موبایل چې ډېر د 20,000 روپو موبایل شته که نشته چې یو سړی د 20,000 روپو موبایل ساتلی شي جي صاحب نو دوی قرباني نشي کولی مال یو کس راغی ماته مفتی صاحب 2 लाख روپۍ قرضدار یم په ما قرباني کېږي ما دا 2 لکه به څوک ختموي داسې کوي وی زه به ختمم ما چې 2 لکه قرض ختمولی شي 100,000 نور م قرضدار شه در باندې کېږي الکه 2 لکه دا موږ ټول کاروبار پراپرټۍ والا بارګیننګ والا تجارت کاروبار والا په قرضو کاروبار کوو که نه کوو هر څه په قرضو دي ودونه په قرضو خیراتونه په قرضو روزګار په قرضو معاملات په قرضو ټول سیسټم په قرضو چلیږي هر څه په قرضو دي نو قرباني به په قرضو نه کېږي د خیرن بچیا مال او دې له تکړه چې راشه چې ماته چې مفتی صاحب په ما قرباني کېږي که نه په تا کېږي خو چې چاړه زما په لاس کې انټرنیشنل قرباني کوم ته دې له تکړه دې وجه نه محترم ذوق شوق مظاهره وکړو قرباني به په جذبه ابراهیمي په نیت کوو په کومه جذبه او تا سره د خپلې برخې غم دی چې په ما کې یو که نه زما ملګري دي مفتی شهزاد په کوهاټ کې ما مفتی صاحب ته فون وکړم ما مفتی صاحب قرباني به کې ما ته وایي یو برخه مې ځان له نیولې ده بله برخه مې مور له نیولې ده درېیمه برخه مې محمد رسول الله له نیولې ده
خلکو پیغمبر د پاره برخه ونیسله او ته مال راځه چې مفتي صاحب په ما کیږي که نه ته راشه دی وجه نه ملت ابراهیمی اور جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے جانور ذبح کرنا سنت ابراہیمی ہے اور آپس میں نفرتوں کو ذبح کرنا سنت محمدی ہے پریږدې نفرتونه پریږدې دشمنۍ پریږدې بغض پریږدې کینې پریږدې شیر او شکر شي تاسو ګورئ ګاونډي په درې قسمه دي زما پیغمبرو فرمایل د یو ګاونډي درې حقه دي دا کلیپ واخله د یو ګاونډیان په درې قسمه دي د یو ګاونډي درې حقه دي د یو ګاونډي دوه حقه دي د یو ګاونډي ها یو حق دی د کم ګاونډي چې درې حقه دي اجي صاحب دا هغه ګاونډي دی چې مسلمان دی د مسلمانۍ یو حق د رشته دارۍ دویم حق د ګاونډیتوبې څو حقه شو د یو ګاونډي دوه حقه دي کم ګاونډي چې دا هغه ګاونډي چې رشته دار خو نه دی مسلمان دی د مسلمانۍ یو حق اور بحیثیت پڑوسی ګاونډي څو حقه شو د یو ګاونډي صرف یو حق دی کم ګاونډي دا هغه ګاونډي دی چې دا رشته دار هم نه دی ها دا مسلمان هم نه دی سوچه کافر دی سوچه مشرک دی کافر دی خو چې په ګاونډ کې دی اوسیږي بحیثیت ګاونډي د دې کافر هم در باندې یو حق دی دې ته اسلام وایي ستا په ګاونډ کې چې کافر اوسیږي چې په سکون کې ستا په ګاونډ کې چې کافر اوسیږي چې بحیثیت ګاونډي په اطمینان کې اسلام دې ته وایي خفه کېږې ما د یو مسلمان ګاونډي نه بل مسلمان ګاونډي وایه په اور کې ولاړ دی که نه دی ولاړ نو قرباني په ښکلې طریقې سره وکړو قرباني د غوښې تقسیم باره کې یو جمله ذکر کړم زه عیدګاه کې هم دا وایم غوښې تقسیم به څنګه کوو او موږ سړي خبر نه دی د غوښې تقسیم څوک کوي کورونو کې څوک کوي ماشاءالله سبحان الله جزاک الله یو ماته دا ووایه چې د غوښې که 2 کسان یې 15 کسان یې 3 که 6 یې د نه لاندې چې ارز وونه که شپږم یې په شپږم قرباني کېږي اوس خلکو یې دا نه کېږي د جبت او د تاک خبره نشته خو د وونه زیاتوي ما که شپږو باندې هم کېږي په 3 کېږي په 5 کېږي میخه غوا راوله په یوازې کېږي یو څه خلک بعضې خلک پکې وایي په میخه قرباني نه کېږي ما یې ښه چا وي غوښه یې خوري او پی یې څکي قرباني پې نه کېږي نو ظالمه بیا یې غوښه هم مه خوره که نه پی هم مسکه که نه پیستی به هر حال نو قربانی د غوښې تقسیم کې دا ما کینټ کې دا خبره کړې بار هم عیدګاه کې دومره ښکلي اثر هغې سره راغلی خلکو ته ما ویلي مونږ الحمدلله د کال 12 میاشتې غوښه خورو که نه خورو لیکن په صرف په غټ اختر کې چند داسې کورونه غریبانان دي چې هغې صرف په غټ اختر کې غوښه خوري دا تقسیم تا کم ځای نه وکړه چې 4 پوټي زه هلته داسې وایم کینټ کې گوشت کے 4 بوٹیا اخبار میں لپیٹ کر پڑوسی کے گھر میں بیچنا دا 4 د غوښو تکې چې تا په اخبار کې رابندې کړي او ګاونډي کرې لیږي دا کم کتاب کې راغلی چې هر کور له هر ګاونډي له غوښه ورکې هر له ورکول ضروري نشته حاجي صاحب دا خبره توجه سره واوره دا 4 تکې په داسې په مجمع کې پټره کې دي داسې جدا کېښودې ماشوم ته چې ورشه دا برخه هغې دا د هغې برخه دا د هغې برخه تا 4 تکې یو کور ته ولېږلې کچا خو په هغه کور کې فیملي 12 کسان دي نو د 12 کسانو سالن د دې 4 تکو نه جوړېدی شي وایه جوړېدی شي نو یو به دا ترتیب ختم کړي دا د 4 د 3 تکو دا لږه غوښه چې لیږم تاسو په غټ څاروي کې 2 کسان یې اوس نه کښېنې بالپین کاغذ راواخلې او ځان سره ولیکئ دغه 15 کورونه دغه 10 کورونه دا به زما په برخه کم سے کم یو کور ګاونډي له دومره غوښه ولیږئ چې د هغې په د یو ټایم سالن تیار شي څو کاله مخکې چوکي ممریز کې زما بیان بیتي وایم ما بیان وکړ هغه پېښور روډ باندې چوکي ممریز مخکې پبو سټیشن دی بیا مخکې راشي پبو بازار دی هلته اوس په هغه ګاډو کې امونه خرڅېږي سیوان خرڅېده ما یې کور ته ځم ځان سره فروټ وړم یو ماشوم ولاړ دی او سره مور ده خو داسې پوزیشن کې دی چې د فروټ د خوړلو نه دي زه هسې لاړم جستجو ما کې ډېره زیاته ده زه لاړم ما وی چې دوی څه کوي دا ماشوم مور ته وایي ما له سیو واخله سیو ته مې زړه شوي او سیو چې ډېر ګران شي په 300 د کیلو شي کني په 200 روپۍ کیلو دی او غوښه غټه غوښه چې ډېره ګران شي په 500 د کیلو شي او نری غوښه 800 نه 1000 نه والي چې ډېره ګران شي په 1200 روپۍ د نری غوښه کیلو شي او سیوان دی په 200 کیلو شي ماغه ماشوم مور ته وي چې مورې مالې یو سیو واخله او ما چېرته سیو نه دی خوړلی ستا کلي کې داسې خلک دی چې هغې سیو نه دی خوړلی ما سیو نه دی خوړلی
او ما یو سیم واخله چې دا وخورم بیا به ټول عمر سیو نه خورم. چې مور خپل بچي له پروټ نشي اغوستی، چې مور خپل بچي له پروټ نشي اغوستی، پښتونه دا مور خپل بچي له غوښه څنګه واخلي؟ دا بچي له غوښه اغوستی شي چې د چا د پروټ وس نه کېږي، دا کور ته غوښه راوړي شي. نو محترمہ بله یو ویډیو وکړه په یوټیوب چا ویډیو ورکړي، وی 1 سال کے لیے قربانی کے گوشت کو محفوظ کرنے کا فارمولا میں د نر بچیا. یو کال د قربانۍ غوښه که سټور کړي نو دا یې فارموله ده. دا د غوښه د سټور کېدو دپاره ده، دا په فریزر کې د کېښودو دپاره ده. دا زما او ستا ثواب په دې کې وشو چې موږ څاروي ذبحه کړو، قرباني مو کړه، بس غوښې ټول کال خورو، ټول عمر یې خورو. دې ځله د غریبانو خیال وساتو کنې زه حکومت ته وایم چې داسې لوډ شیټینګ پرې راوله چې په فریزرو کې وله خرابه کړه، فریزرو کې دله خرابه کړي، بیا چې خرابه شي نه موږ غریب له لیږو. دې وجه د غریبانو خیال وساتو. او د میونسپل کمیټې پیغام دا د حکومت د طرف نه چې کله قرباني شوه دا ځای په ځای ګندونه مه غورځوئ ښه. د دې غم اوس نه وکړه چې ته څاروي ذبحه کې ګن تیو بسې دا ګن به چېرته وړي. دا ځای په ځای تاسو میخې راپرځولي غواګانې قرباني کوئ، نو د دې ګندګۍ د ختمولو انتظام وکړئ. زما میونسپل کمیټې کې اصلاحي بیاني مال ته هغې ته اصلاحي بیان کوو. ټول دا چې کوم دا دغه مغه صفا کوي هغې ته تاسو څه وایئ؟ دا نالې مالې صفا کوي وایئ څه والا ټیمې والا، یو معنی ټیمې والا، بل تاسو څه وایئ؟ دا خو د 2021 انټرنیشنل که نه پښتو کې ورته څه وایي؟ لالا پښتو کې ورته څه وایي؟ اوس کاکا ټیمې څه پېژني؟ نه څه څه والا؟ صفایه والا. ماشاءالله څه والا؟ څه والا؟ زما د زړه خبره م وکړه. هلته چې کله مسله جوړه شي وي هغه ګندونو والا ته پوه نه کې، چوړیانو ته، جمعدارانو ته ما هغوی ته وي ویم خلک تاسو ته چې دا هغه ګندونو والا دي. ما ګندونو والا تاسو نه وی، ما ټیمیې والا سنو. ها زه ستاسو حوصله افزایۍ دپاره راغلم. ما وی ګندونه والا موږ په خپله یو، ګندونه موږ جوړو، تاسو زموږ د ګندونو صفایۍ والا یې. دا ګندونو والا موږ په خپله یو. دا ستا په نالۍ کې دا پلاسټک ما او تا غورځولې، دا ګند زما او ستا د کور نه راځي، دا ګند زما او ستا د کور نه بار وځي. او دغه خلک صفایۍ والا دي، ټیمې والا څه والا دي؟ څه والا دي؟ نو دا د کمیټې د طرف نه پیغام دی. موږ مسلمانانو صفایي نیم ایمان دی، نو په قربانۍ کې د دې صفایي خیال به ساتو انشاءالله. دا ګندګۍ به ځای په ځای غورځوو انشاءالله. خپل وختونه قیمتي کړو، دا ګندګونه ځان بچو ساتو. قرباني د ملت ابراهیم د ابراهیم علیه السلام په جذبه باندې وکړو، زندګي د سنتو مطابق جوړه کړو، د مشرانو ادب په کشران شفقت کړو، د علماو قدر احترام کړو، تقوا پرهیزګاري اختیار کړو. هر مسجد کې د قرآن درس کېږي، د حدیث درس کېږي، ګشت مشوره بیان تعلیم دې مسجد کې کېږي، قرآن درس کېږي، په ذیل مال تعلیم کېږي، ګشت مشوره بیان وایه کېږي، د قرآن درس کېږي، د په ذیل مال تعلیم کېږي. ما مردان سیټ کې یو کس ته ستاسو مسجد کې قرآن درس کېږي، ما ته وایي اوجي، ویم د حدیث درس کېږي، وایي اوجي، ویم ګشت مشوره بیان تعلیم کېږي، وایي اوجي. زه خبره کوم دی ما ته وایي اوجي 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 اوجي. ما چې دا ټول اعمال ستاسو مسجد کې کېږي او ته ما ته وایې چې اوجي اوجي اوجي. ما ورته ته پکې په خپله موجود دی؟ ما ته وایي نه شته، بس حافظ صاحب، قاری صاحب، ډاکټر صاحب، ماسټر صاحب، ممبر صاحب، چیرمین صاحب، کونسلر صاحب، کاکا ماما اجي صاحب، بس مرګري جوړاویږي. نو ته په کروز میزایل لګېدلې. جوماتونه به بادوي انشاءالله. ستاسو مسجدونو ته چې تبلیغ والا راشي ټول به ترې تښتو انشاءالله. شکر د توجه برابر ده، سم برابر دي، سم برابر دي، سم برابر دي. زندگی د سنتو مطابق زندگی باقی، صحبت باقی. او د ختم نبوت دفاع به څوک څوک کوي؟ کو به د ختم نبوت دفاع به کوو، ناموس رسالت دفاع به کوو، د مدارس دفاع به کوو، د ملک دفاع به کوو. کو به انشاءاللہ په دا خبرو باندې اکتفا کوم. موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے، ایک جان ہے، ناموس رسالت پہ قربان ہے. واخر دعوانا ان الحمدللہ.